ويدخلوا مع شركوع شيطان مكتا ويدخلوا مع شركوع شيطان مكتا وتجرزي بدرياب د معرفت کی وتجرزي بدرياب د معرفت کی لټوي پکې گوهر عارفان پټ کسرستو په ظاهره قرباني شول کسرستو په ظاهره قرباني شول منصور مخکې و د یاره قربان پټ ورته راغله بادشاهي د غلامۍ نه ورته راغله بادشاهي د غلامۍ نه ملازم چې شو بلال د سلطان پټ ابو جهل د مکې صهیب د روم ابو جهل د مکې صهیب د روم په مکه کې پیونو د سبحان پټ عبدالله که د خوبانو بادشاه بولي عبدالله که د خوبانو بادشاه بولي د دنیا د های هود کړه ځان پټ د دنیا د های هود کړه ځان پټ جزاكم الله احسن الجزاء دا ساجد الله معزز چې ستاسو وړاندې نادیه کلام پیش کړه زمونږ د دې مجلس چې کوم مهمان خصوصي هغوی هم تشریف آوري کړې ده حضرت علامه مولانا شبیر الحق صاحب دامت برکاته العالیه او دارنګې نور هم ګڼ شمېر کې علما راغلي دي پیر طریقت رهبر شریعت زبدة الاتقیاء شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا فیض محمد حقانی صاحب دامت برکاته العالیه او دارنګ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا سید عباس تاجمیری صاحب دامت برکاته العالیه هغوی هم تشریف آوری کړې ده او دارنګ نور علماء کرام ګڼ تعداد کې علما ناست دي موږ د دې ټولو مشکور یو الله جل شانه دې دوی ته په هر قدم باندې خپله رضا او خپل دیدار ورکړي الله جل شانه دې موږ ټولو نه راضي شي زه بلا تاخیر د بیان دپاره دعوت ورکوم خپل ګران او خصوصي مېلمه حضرت مولانا شبیر الحق صاحب ته چې هغوی راشي او ستاسو وړاندې خپل خطاب پیش کړي حضرت مولانا شبیر الحق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ 505 ہجری کے لیے مدرسوں مشرف رحمۃ اللہ علیہ زي مشهد الشام وهذه الوقت ضربون مشهدها جديدة مدرسة مشهد الشام نرجع إلى مستمر قرارات على الشيء إخلاء الديار وتصدر إلى مصدر ومن الشفاء
وزير محيطا وزير مدرسة مشاركة درجة الإسلامية مشاركة نظام قوي جستار بعد الفترة دفعتهم إلى شيء مشاركة وزارهم دراسة كثيرة اجتماعات المسلمين والرسل والمسلمين نفسهم وذلك أبوي علماء الكلام أو رأى أو إيران سلاحبان مجال المشكلات ذلك وحي والمسلمين أسفل زمان منزل أبدا جديدة الحمد لله الذي تحلل بمشيئته والحمد لله الذي خلق الخلائق بإرادته والحمد لله الذي استوى على عرشه كما يليق بشأنه والحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار والحمد لله الذي خلق الجان من مارج من نار والحمد لله الذي رب المشرقين ورب المغربين والحمد لله الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان والحمد لله الذي لا تراه العيون والحمد لله الذي لا تخالطه الظنون والحمد لله الذي لا يصفه الواصفون والحمد لله الذي لا تغيره الحوادث والحمد لله الذي لا يشفى التغاير والحمد لله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على اله وعلى اصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأتوا عني وقال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الأسود والأحمر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم Sebenarnya membunuh Rasulullah. Dalam berusaha membuat hal yang pada waktu tidak ada secara sekarang bayar dari masyarakat. Jadi orang berusaha untuk apa yang dalam kabar. Jadi mereka dengan dia sekarang bersalam. ذلك شيء معروف ومشاهد معروف والنبي صلى الله عليه وسلم زميلته كما مشى لا يرى وتجيب الضمير إلى إذا لا يشكل جيش أنا ومشى له وهذا لا يشكل جيش أنا والمسلمين مصدر يقال هو الدولي جيش أنا يخشى عليه ومشى له مصدر النبي صلى الله عليه وسلم تبعت شيء عشان أعظم معنا وقاعد ملاذ وشان وزير البشري جزء ما له حديث الأدب ولا عندي بشري معاوي ودين الشيطان ملاذ وشان وزير البشري جمهور النبي صلى الله عليه وسلم تبعت جيش الأسرة
اشاره چې کوم کتابونو کې لیکل شوی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس د اشاره څنګه وکړه چې چاته به واسطه دا چل به او دا چل به او څنګه چل به نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوندۍ یو عام محفوظ دی اما باندې چې موږ تاسو راشو هغه موږ دا وکړو شو چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ژوندۍ په مشر باندې راځو جشن مناول خوشالي مناول دا خبره ده خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د راتګ جشن سره سره موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د راتګ مشن مناو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره راغلو په کومه ورځ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا کېږي د خبره ده په کومه ورځ چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف وکړي د دنیا ته راځي د هغه ورځ نه والا تر نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په کومه ورځ د دنیا نه پرده فرمایي تر هغه ورځې پورې الله جل شانه د ابتدا نه والا تر انتها پورې شروع نه والا تر اخره پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ ټول عرص الله په څیر محفوظ کړی نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا ته تشریف راوړي نو په لومړۍ ورځ باندې څه کېږي هغې ته وکړي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله پیدا کېږي نو حضرت آمینه رضی الله عنها فرمایي چې کله ماشوم کېږي نو موږ ته تکلیف وي ما ته هېڅ تکلیف نه و سبحان الله هېڅ مسله نه وه هېڅ تکلیف نه و او بله خبره دا عجیبه ما وکړه چې ماشوم پیدا کېږي نو پیدا کېدو سره په ژړا شي ماشوم پیدا کېدو سره په ژړا شي نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدا کېدو سره مسکی شو او د شهادت تابوت یې داسې چې دلته نبي علیه السلام او څنګه په سجده کې سر کېښود د لومړۍ ورځې نه یې اعلان وکړه چې زه د چا باندې د الله جل شانه او څه یې فرمایل شهادت ته چې وکړم سجده کې سر کېښود لومړۍ ورځې نه اعلان وشو چې زه د الله جل شانه باندې موږ ته څه وویل چې نه زما کار په پیسو سره جوړېږي دکان سره به جوړېږي نوکر سره جوړېږي به بار به ورته لاړ شو جوړېږي به نبي علیه الصلاۃ والسلام د پیدایښت سره په لومړۍ ورځ ټول امت ته دا میسج ورکړي دا پیغام ورکړي چې زما خالق یو الله دی زما مالک یو الله دی حضرت آمینه رضی الله عنها ډېره حیرانه شوه چې دا ماشوم څه عجیبه شی ماشوم دی نور ماشومان چې پیدا شي په ژړا شي او مور ته تکلیف وي او دې چې پیدا شو ما ته تکلیف هم نه و او د एकदम د شهادت په اوچته کړو سجدې ته لاړه نبی علیه السلام په سجده کې و بیا د لومړۍ ورځې ماشوم د لومړۍ ورځې ماشوم دا د دواړو جهانو سره دعا وکړه زموږ په فکر کې ورته اسانه چې نبی علیه السلام په وخت کې پیدا شو ګینه زموږ نظر عادت بولي زموږ ورونه کاڼي اوري زموږ په ژبه غیبت راځي دروغ پرې راځي زموږ سر نه والا ټول وجود د هغه ذات خلاف استعمالېږي پته نه لګېږي د څه وجې نه الله جل شانه د دومره عظیم هستی په امت کې موږ تاسو پیدا زه خو په دې باندې نه پوهېږم دومره موږ د خپل د مدرسو کې دیني محفلونو کې ډېر سوچ چې یا الله کوم زموږ داسې عمل چې دا دومره عظیم هستی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې زه پیدا کړم نو صرف جشن ضروري دی زموږ لپاره مشن باندې راته پکار دی د نبي علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ مشن څه و د لومړۍ ورځې ماشوم د لومړۍ ورځې ماشوم هېڅ هم نه پوهېږي او نبي علیه الصلاۃ والسلام د شهادت په موجودۍ او څنګه سجدې ته لاړه سجده کې سر کېښود سجدې نه چې سر اوچت کړ نو حضرت آمینه رضی الله عنها فرمایي چې ما فوراً دا ماشوم اوچت کړ غېږ کې مې کېښود چې غېږ کې مې کېښود نو مې ورته انتهایي وښودې حسین و جمیل ماشوم نو په عربو کې رواج ده چې کله به ماشوم پیدا شو په ډېر ښکلی و نو د هغه په مخ باندې به داسې یو کټوۍ شان کېښوده او هغې کې اصول وو چې ماشوم باندې به هوا لګېده ساه به یې پکې اغږدې شوه خو دا به کټوۍ د هغې ډوډه ده وه چې دا کټوۍ به یې پکې کېښوه نو ویده ماشوم به نه درځلی کېږي وي دغسې ما موږ هم یوه کټوۍ وه نو ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک باندې داسې کېښوده او چې څنګه مې کېښوده یو ټک یې وکړه او ماته شوه او د هغې به ما اواز واورېده چې د دې ماشوم د حفاظت ذمه ما په خپله سبحان الله لومړۍ ورځ باندې دا هر څه کېږي خاطره چې ماشوم پیدا شي نو د هغه دا نوم چې دی دا د مور په رومې سره لګېدلی ټچ کړي دا چې کله ماشوم پیدا شي بیا یې بهر کټ کړي نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کله پیدا شو نو دا نوم مبارک
دكتور أنبياء الكرام عليهم الصلوات والتسليمات آدم عليه السلام وانا عيسى عليه السلام بوري دكتور پیغمبران بالأخلاق دي مشمولة سبحان الله زمون پیغمبر را تکسرا یو دا اکثرین زر پیغمبران بالأخلاق رنگ شو دبیر دنیا کا تچریف کرو امت ایسا کئی بالأخلاقی فمامولی خبر مسلمان سر خبر ودو مردو ماندی رور سر خبر نکے اخلاق دا چرت لري پر شو زمان پیغمبر داخله زمان پیغمبر کو جراته زمای زرمندو ورته ورځ الله جل شانه فرمایي چې د ټول انبیاء کرام اخلاق را یوځای سمندر ته جوړ کې او په هغه اخلاقو کې دې پیغمبر راوړل دې ماشوم راوړل دا باندې کې یو بل ریواج هر یو عربي ته هر یو مکی والا د خپل پلان نیکه او د شل دیش نامې یادوي چې زه د دزوی مفخر به بګو او د دزوی دی هغه دزوی دی د پلان نیکه دیش پینځیش پلانانو نیکه نامې ورکړي لیکن نبی علیہ السلام ته پیدا شو د خپل والد سره ونه نستا دې خبره ته تاسو سوچئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولد یتیما د یتیمه په حالت کې دنیا ته راغی او عاش فقیرا او د فقر زندگی کې راغی ومات مسکینا او د مسکنه مرګ خپل کو دنیا نه تشریف لري فکم ورځ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کیږي او د دنیا نه تشریف لري حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې په هغه ورځ په کوم ورځ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه پرده فرمایي په هغه ورځ موږ ته دومره دیو چې موږ په دیو راځو ما د مسکینا او اعلان به فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو په غاړو فخر کوئ تاسو په جیدات باندې فخر کوئ تاسو په غړ بینس باندې فخر کوئ تاسو په دشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما فخر پس کې دی زما فخر پس کې دی الفقر فخری زما فخر په غریبۍ کې دی زما په دې فخر دی چې زه فقیر یم لاک شوې 2 لاک شوې 3 لاک شوې 10 لاک شوې او زما پیغمبر وایي چې زما فخر په دې کې دی چې زه فقیر یم الفقر فخری کومې وخت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمونه وړه وغیرہ د یهودي نه لاړه کته وایي جوار نه پکار هغه ته وی ټیک ده پیسې پر سره نشته نبی علیہ السلام فرمایي اذا ما اصغر والا په کوم اصغر کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام jihad د اصغر ځان سره کېده او چې کله ما سره ستاسو د جوار مطابق پیسې جمع شوې زه به تاسو پیسې درکړم او ما د خپل اصغر واپس راکې تر هغې پورې زما د اصغر ځان سره راکړه تاسو یقین کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو او په غونډه زندګۍ کې دومره پیسې جمع نه کړې شوې چې خپل اصغر یې راکړه اصغر مې یو څه راوړل زه وسوم چې ما سره پیسې نشته زه وسوم چې زما کور ته صداقت نه لري ولد یتیما یتیم راغی عاش فقیرا د فقر زندګي دی ومات مسکینا او مسکین شو بیا وفات شو نو عربو کې رواج دا چې هغه به د خپل پلار نیکه نه یادوي زما پلار داسې نیکه مې داسې وړ نیکه مې داسې دا به نیکه داسې دا به نیکه داسې 20 25 نیکه نه یادوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پیدا شو نو پلار یې وفات شو نبی علیہ السلام قسم علی الله جل شانه ټول تاریخ راجمع کړ د انسانیت ټول تاریخ راجمع کړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تر آدم علیہ السلام پورې چې څومره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آبا او اجداد او ټول تاریخ الله جل شانه راجمع کړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې واچو چې والا دا ټول تاریخ استا ټول تاریخ
چاته چې الله جل شانه یو فرمایي نو صرف جشن نه مناو مشن باندې راځو څنګه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زندګۍ یو ورځ او یو سیس الله جل شانه محفوظ کړ مشن په تور باندې جشن په تور نه د مشن په تور باندې او دغه څه زموږ ژوند نور هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام مشن باندې راځو آدم علیه السلام پورې د نبی علیه الصلاۃ والسلام آباء و اجداد څنګه طریقې سره الله محمد بن عبد الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله رسول عبد الله د عبد الله د پلارونو عبد المطلب د هاشم زوی هاشم د عبد المناف زوی عبد المناف د قصي زوی قصي د کلاب زوی کلاب د مرة زوی مرة د کعب زوی کعب د لوی زوی لوی د غالب زوی غالب د فهر زوی د فهر د پلارونو مالک د مالک د پلارونو نظر او د نظر د پلارونو معاد او د معاد د پلارونو عدنان بن معاد بن عدنان بن عمر بن حميصة بن سلمان بن عوف بن بوس بن قمران بن عبي بن عوام بن ناشئ بن مطلب زوي تاقوس بنا روان سلسلة النبي عليه الصلاة والسلام نوانا تر آدم عليه السلام ورحمن سلسلة عدنان بن عمر بن حميصة بن سلمان بن عوف بن بوس بن قمران بن عبي بن عوام بن ناشئ بن حيصة بن بلداس بن يدلاف بن تابع بن جاحد بن ناحج بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يسربي بن يحزن بن يلحم بن إرعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقنام بن إيمان بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عبس بن عرام بن قيلان بن حضرة إسماعيل عليه السلام بن حضرة إبراهيم عليه السلام بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعود بن خالد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن مورة بن لامك بن متوشانه بن إدريس بن يرد بن ملهبيل بن قينان بن آنوش بن شيس أو بن آدم عليه السلام سبحان الله.
22,331 में औरस शपथ गिनते तेरे वे द चास्ट टेम चला जो निशान हो रहा शो ज़ाहिर और अल्लाह जो निशान हो पर आसान करता है दुनिया को फरमाया पति के दिन बहुत चके औरस में 8,156 औरस 8,156 औरस दादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत को रज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत में नो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे ना बाद दृश्य का दृश्य की बारे में तकरीबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पर्दा फरमाएगा सल्लल्लाहु का ना बाद देखो दा दृश्य का चीज दा 8,156 औरस چې د چا د زندګۍ یو ورځ شمېرل شوې ده یو ګنټه شمېرل شوې ده زمانه په وخت کې هغه یو ډول نظر وجنه هغه ما د پاره ډېر وخت به وي چا چې زه په یاد کړم او چا چې زه په هر دعا کې یاد ساتلې زه به صرف نه سره یادوم صرف دوله سره به یادوم یا صرف یو میلاد کې به هغه وصیت او مقصد وکړم ولې دې صرف دومره کوي د مینې څومره صرف دومره حق دی مینه خو سړی ونې کوي د لیلا مجنون یو قصه به درته وکړم مجنون باندې پابندي وه چې ته به لیلا ته نه ځې بلکې د لیلا کلي ته به هم نه ځې نو هغه داسې کار وکړه چې داسې نام دی د لیلا کلي او دی به بره په غر باندې کېناسته کلي ته خو وربېل شو نو په غر باندې به ناست وړاندې د لیلا کلي ته کتل چې دا زما د لیلا وطن دی نو یو ځل داسې کار وشو دی به روزانه راته د غره په سر کېناسته او لاندې به د لیلا کلي ته کتل یو ورځ یې داسې ناست سوچونو کې ناسته چې لیلا به څنګه یو چېرته به وي کلي کې به وي که نه کلي کې به نه کور کې به وي که نه کور نه بهر به چېرته به وي اوس دا سوچونه کوي چې په دې کې د لیلا د کلي نه یو کوتره راغله کوتره چې څنګه وویل چې دا خو د لیلا د کلي نه راغله نو په عشق کې دومره مخکې تللی و په مینه کې دومره مخکې تللی و چې دې هغه کوترې ته د لیونتوب په شان شعرونه شروع وکړل کوتره سره خبرې کوي مینه سره یې لیونۍ کړه چې موږ د نبي علیه السلام په مینه کې ځان لیوني نه کړو چې نبي علیه السلام په پګړۍ والا ځین وه نبي علیه السلام په د شپې تهجد کور ځین وکړو نبي علیه السلام په دا همدرد وه په زمان کې نبي علیه السلام په لاره څنګه د هغه لمونځ نبي علیه السلام په کور کې څنګه وه هغسې به زمې وه نبي علیه السلام په ښځې سره تعلق څنګه و هغه هغسې تعلق په زمان پورې ښځې سره نبي علیه السلام په ورور سره او ګاونډي سره تعلق څنګه و هغسې تعلق په زمان یو څیز الله محفوظ کړی دی نو مجنون داسې ناست د لیلا د کلي نه کوتره راووته نو کوترې ته وایي حمامة بطن الباديين ترنمي سقاق البر البغادي مطيرها أبيني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء حوض نظيرها وكنت إذا ما زرت ليلة تبرعت لقد رمني منها اليوم صفورها أتياشرون الأولي مخلنون يقرأ ويشكي وحوي أتياشرون الأولي وقرأ تخذ الإعلان كل نرى وعنه زخذ الإعلان كل نرى ګوره زه تا ته دوام کوم چې الله جل شانه د تا باندې د ټولې ورځې باران نس کوي ځکه چې د ټولې ورځې باران ډېر تیز وي ستا جاله به خراب شي او سرې ورځې چې تا ته نږدې رانه شي هغې کې هواګانې وي تا ته به جاله ورګرځوي زه الله نه سوال کوم چې الله دې په تا باندې د سپینې ورځې باران اوس کلېږي د باران اوبه اوس کلېږي ځکه چې د هغه باران اوبه ډېرې په ارام په ارام را روانې وي او ډېر نرم نرم باران وي او ګوره زه تا ته دعا کوم چې الله دې همیشه دا په چمنونو کې سره وي او ګوره زه تا ته دعا کوم دا دعا کوم دا دعا کوم دا دعا کوم او یا شعرونو کې الله ته کوترې ته دعا وکړه او بیا ورته ووایي چې صرف دومره راته ووایه چې لیلا چېرته به اوسېږي کور مینه مینه مې ورسره داسې لیونۍ زه د خپل پیغمبر د شخصي دعوا وکړم چې زما په زړه کې د سره نبي علیه السلام سره معاشرت نشته یو څیز الله جل شانه محفوظ فرمایلی دی هغه چې کوم علماء سره کېږي تپوس دې وکړو زه سپي ته ورته کوم دی چې نبي علیه السلام طریقه څنګه ده موږ رامنه شوي دی چې نبي علیه السلام طریقه څنګه ده سره ټول د نبي علیه السلام ټول څنګه حلیه مبارکه چې په نبي علیه السلام هغه مکمل
مبارك سنوي أسجل الحواجب روز مبارك داسوي لقد كمانوني كمان دي كمان ولا دغس السنة داسي الذي داسي ترشيه بسنة سنة أولك داسي ودي داسي كل قريب من غير قرن أو مسك داسي بالقرآن الدوار روز مسك النبي عليه الصلاة والسلام داسي خالو دم تكي ورق شكرا النبي عليه الصلاة والسلام وصل ما أراد بابا تداسي بروتو دموسي إزهاق بنفر رايو جاتا ببادي لدنبي دمو برامي بيو أمركي شرشا تنزل ونقول وصل برداشكولا وصل ورشا بوزي ونبي عليه الصلاة والسلام وصل أكثر برداشكولا شكرا بابا صبر النبي عليه الصلاة والسلام من غير قرن دي بوارو روزي وانسك تلاتو خاليزي دي زي بيورات داسي رفتارشو وابي بابا تداسي زورو بارك الله زورو ردينا مرتنا كده شد الله بيوامرنا كوصلك استرجي مبارك سنوي أدعج أنجل أشكل أكحل أحول أحدر الله أكبر غارت استرجي لا تنظر بينه الطور وسبين ما تبينه وسبينه لكن بني سبينه كي سريس بنائي تاريخ كيلو أو بغير أنجو بداسي لبيدين النبي عليه الصلاة والسلام تبانا مبارك داسيو جبير قطع بابي بكام كفراجيه يقولي سبحان الله مخ مبارك سنو سهل الحدين مخ مبارك نرمو أو لبدكو داسي چكمنو أو داسي دير ببالمنو مبارك مناسب انداسي النبي عليه الصلاة والسلام دا مخ مبارك داسي لبدكو دير داسي چچلمنو أو دير داسي دكمنو مناسب انداسي النبي عليه الصلاة والسلام مخ مباركو غابوني سنو غابوني داسيو كأن منطقه حرزات نسم يتحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام جل خبر مبارك يقول أو ضعف بإحدى أشهر نصحابة كرام فرمي شي الصفاء منكتر الصفاء جل النبي عليه الصلاة والسلام ضعف مبارك رنا وقبيوان سبحان الله وداس مفكاري ده تاب بيك دمال غلط نعمل غلط يروزي دمال غلط نعمل غلط يروزي ده أقول مبارك دمال غلط وكشانه और अनामत दिया सलामता जिमुल बाबा देवालू को पता चले नबी के सलाम व सलाम दखली मुबारक न दगाफुर मुबारक अगराना च बाबा देवाल करेदा मुकाम नमन के तो बाबा तआला में यतहदरना दस बकायदा बाबा को देवाल बांधे चाबीटी वाला देवाल में रहा करेदा खुला मुबारक के सिंगवा सरीअ अल-फम खुला मुबारक के दासिवा ताबरी को चापा कलम बांधे शुरू मुबारक كل مناسب انداز کے गिर मुबारक के सिंगवा في لحيته كساسا في لحيته كساسا गिर मुबारक के गणवा कस्तन लखिया गण मुबारक के दुलेवा और दास पे सीना बांधे फोरवा और दशमान के रसूल दशम नकम पे खबर के तर आखिर पुलिस मिशन में खरे बोले तो खबर चाहता है चिंता करना हुआ मुबारक का दुलेवा فجسم باندې موجود باندې په توسه کې دیو د دې نه پتا سي نه ايش نه کیلا د دې سینه باندې عریض الصدر د سینه مبارک د سکلن ولا شي غسرا بعيد ما بين المنكبين او د ورو عمومات کې فاصله زیاته و د نبی رسول الله صلی الله فاصله زیاته و او په ټول جسم باندې د توسه کې دیو چې د دې سینې نه واده دقیق المسطره دا باندې راشي دا سره تر دې نامې کوي نه لري کینو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل مبارك وسنة مباركة ماذا دبيرتو نريشا باقي كل جسم دبيرتو نقول صفا قد مبارك سنو أطول من الربوع وأقصر من المشزر نري الربوع ونري الجيكو لكن يوم الزمن النبي عليه الصلاة والسلام شبه كم مجلس كما رواه نقول لغة نقول إنسان وكم مجلس كما ناس النبي عليه الصلاة والسلام لورنا لور إنسان دم دم إنسان دا فقط مفكره والنبي عليه الصلاة والسلام الناس من شوي جل النبي عليه الصلاة والسلام صلى مبارك دخدم أو بلش أسمع الوجه دا هذا تباس رضي الله عنه وقت الناس نفس كبر نسمع لور إنسان شيء دا أبغى زيادة تشبه يوم جاجر يقولون للكل دا لور وقت وانا دا أبغى ده هذا الأباس والدينام قبل الأسفر والأسفر ده علماء السلام أنا زي ما شكرا جهة
او خبره به اوريدا هغه خبره مذکره او کلنده به کړه نبی عليه السلام مقربت سینې سره هغه ته متوجه شو او نبی عليه السلام ته ورور نزدیک تر څو ورور چې هغه خبره کوله نبی عليه السلام ورور کړی و د دې طرف په چاواز کو یا رسول الله دا څه مینه چې نو سبه نبی عليه السلام مقربت راځي کوله سینې سره راځي او نبی عليه السلام راځي ورنځور شو چې ختمه تاسو تر څو پورې چې د هر طرف نه ورته چا आवाज وکړ نبی عليه السلام د انتهایی مصروفیت باوجود چې څنګه مونږه نازل دي شي د انتهایی مصروفیت باوجود نبی عليه السلام کلم داسې نه دی بل چې تاسو کوم شوره بابا د خبره بابا هر څه به نبی عليه السلام هر یو انسان له مکمل خبره سیاو ورته مکمل خبره د خبره به ورته هغه نه ماته بیا ورته شي د نبی عليه السلام یو انداز ګرځیدا وسنګا سریع المشي يقارب الخطى وړه قدمونه په فضل او چاله کتیرو او چان مبارک د ګرځیدو سره داسې چې لکه سړی د چړې په اوپن تر رواني لږ به دا سره راځي دا سره نور او د باندې چې دی یو خلاص ده څنګه باندې نه جوړ سره د رواني دا به د اسمان په دې لري او د شړې د کډر په سره دې سمو مشنا النبي عليه الصلاه والسلام مشن ما غير تبذلوا يقولي يقولي عظيم قال النبي عليه الصلاه والسلام تذكروا وجشن ما اول اذا تتم مقابله الذين فكر جمهور النبي عليه الصلاه والسلام مشن ما غير جمهور لين سوقون جاءوا بقدر من جداد پیغمبر عليه السلام امته روان زانه پر شیشه خطايات کی شیشه وزن تقول یا قولي بيختبر مرابط کی بل تقول لك اسمع سلام انا سلام دي روشة سب شيء يقول كتابي مستقبل يتميز الفضل عن المقدس على يديك جزاء خير ورقي چاچا دي مقدس کے احقاق کرے دے چاچا دي قرآن کے احقاق کرے دے عليك الله المشان وقرب ظلمان عليه تدي جزاوات کی زمین کو مقدس کی عظم کو یو ارادو کو چې زما شورات په خپل پیغمبر پښه زما دنه ما بهر زندگی وکړه د خپل پیغمبر پښه یا په کومه باندې بار جوړا کړی شورات باندې بار جوړا کړی نو څنګه هغه بسر ورته یو صرف رسول الله به یو دغه په وفایده کړه په یو ماشوم ناس دی لا ما سره ناس دی او دا ماشوم وای لار می زنده‌باد زما بابا زنده‌باد زما ابو زنده‌باد زما پاپا زنده‌باد لیکن دې کار وکړو بچیو کې مرا واده او نه کراوه دا دې زنده‌باد څه کوي ته دې ویرم چې وایي چې زما پلار زنده‌باد او زما بابا زنده‌باد او زما پاپا زنده‌باد چې بلا وته چې زړه د تخرخان کې پاپا وکړه دې وته چې پاپا نه وکړه نو دې زنده‌باد څه کوي او کنه دې زنده‌باد هم وي او هغه کار هم کوي نبی الله زنده‌باد سونه کوي سبحان الله دا دې زنده‌باد ډېر راځي نو راځم خدا سره دې مرګو چاچ دې مجلس کې نه کوي ډېر عظیم کار کوي اوس دې مجلس کې هم زړه کې کومه جدا او سونه به صحابه والا قرار جوړه ولا هغه مخالف چې دې مجلس اساس زموږ په دې کې باندې راشي زموږ په ځان باندې راشي زموږ د ژوند درو کوي مبارک کوي غلط کار کوي سره باندې خو په زمانه جسم ټول وجود د حضرت محمد صلی الله تعالی علیه وسلم باندې استعمالي وي درو کوي درو ابن الفراش وصلى الله عليه وسلم قسم مشروع چې د بدلای کې درو کوي هغه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ټول بازار باندې چې یو مشکل به کې د روانه دی نو ټول عام دي بازار باندې خبره لا کومي یو څه په یو څه دی دا باندې یو خبره مشهور و چې د په زندګۍ کې ورو کوي ابن الفراش دا تاسو د زمانو هغه
يرزق عليه سبحان الله. هذا مشكلة ولا تدروا بين من هذه يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام السر والنجي والقدر والإرادة يوم النبي عليه الصلاة والسلام عندي أو شرع وجوابه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام إنسان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع يوسف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان والبنيان والصعوبة والصناعة خبر والشروط ولو يستطيع خادم من وليمة صحابي أو كلمنا كلنا إذا سبقت الجماعة مشروع بشيء يا بشيء يا بشيء أبا ما أقول زي كبير في ديوان هذا يا رسول الله تصور تمر كجماعة أبي بقول بيده جزء أمين مالكم يا سلام سلام يا جماعة سلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهذا عزيمة مشكلة أردت أن يوجد يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام أعرف ولا ولا ديك صحابي ورسول وشيء سرور غير هذه درجة شيء وهو ما تحتاج وراء النبي عليه الصلاة والسلام لصحابي يقول إذا أردت أطيع صدره يطاع سوق يا رسول الله دعوا ما يحصل يا رسول الله مخصص تسول مخصوص تسول مخصص تسول استغفر الله طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس شهور من الكيرة أنا كسر فدرس بسبب هذا أول إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك يا الله شنو هي يا الله يا رب صلى الله عليه وسلم يا رب صلى الله عليه وسلم شنو هي يا رب صلى الله عليه وسلم وقاس بان بان الإسلام على الرسول ويا من يقول القرآن فلم وجه له روح البشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم قرب السر ينجي والكذب ينقي الاشتياق نجاة مرضي والدروس غير مرضي الاشتياق نجاة مرضي والدروس غير مرضي دي مسلمة الاشتياق لله نجاة الدروس كل ما توصل وعشاء الذي زمان المرضو ترى خبرهم خبرنا وقالوا نشكو وقالوا نشكو النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى يجتهد وسيله وقرآن وسي من وسيله خبر وسي ورسول الله يقول دراسة رسول الله فقال زمان يقول جزء من الشمال سواء ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مشى ما درسه النبي صلى الله عليه وسلم ولا مشى لو جبر النبي صلى الله عليه وسلم الدين بركون النبي صلى الله عليه وسلم موجود ونور رسول النبي صلى الله عليه وسلم تفيده والدين دوام وبركه والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لنا والنبي صلى الله عليه وسلم درج في لنا نبع تركي ووكيل وغير 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 وكل دنياك الاسلام وشهد وجد على زمان الامر النبي صلى الله عليه وسلم
ګناهونه توبې وکړو ولا داسې چې د سره ګناه کړی نه ده الله پاک صرف د پاکستان د بادشاهانو شان نه دی چې ورننه به پسې راځي نه هغه به انتظار کوي چې کله به دا بنده راځي او توبه به وباسي او زما د پیغمبر په زندګۍ به راځي که دې هر څومره ګناهګار وي او دې صرف دومره و چې توبه تائبا قبل وي یا الله زما توبه دې ما قبول کړه نو د ټولو ګناهونو باوجود هم دې خپل ځان ته ځان نږدې او دې به خامخا قبلو دا د الله پاک وعده ده من تقرب إلي تلقيته من بعيد كم گناهگار انسان من تقرب إلي چې زما تقرب حاصلول غواړي او ما خپلول غواړي او زما طرف ته راتګ غواړي چې الله بس ما ډېر په خپله مرضۍ باندې کتل وکړل ما ډېر په خپله مرضۍ اورېدل وکړل ما ډېر په خپله مرضۍ باندې ویل وکړل ما ډېر یا الله ته د وجود په ذریعه باندې د خپل مال په ذریعه باندې د ځوانۍ په ذریعه باندې د خپل جاه او جلال په ذریعه باندې د خپل منصب په ذریعه باندې د خپل پټي په ذریعه باندې د خپل دکان په ذریعه باندې په هر طریقې سره یا الله ماته ناراضه کړې یا الله ته ماته معافي وکړې نو الله جل شانه فرمایي تلقیته من بعید د دې انسان د استقبال دپاره زه خپل عرش پرېږدم د دغې ډاکۍ ته راکوزېږم د ده کور ته راکوزېږم او د ده استقبال کوم چې نن زما یو نافرمان زما سره سوله کوي ما سره روغه کوي او کوم هغه بنده من اعرض عني ناديته عن قريب زما هغه بنده چې زما نه خفه دی او ما خفه کوي او مسلسل ګناهونو کې زندګي تېروي الله جل شانه فرمایي دغه خواله زه ورشم او ورته ووایم ناديته عن قريب نږدې ورشم آواز ورته وکړم هلکه ربنا سوایا ما نه سوا ته تصوفا من السيد عندي بمثلها زه خو هغه ذات یم چې ستا یو یو ګناه ثم یولیکه والحسنة بها عشر أمثالها وأزيد أستاذ يومي كي يومي لس بلسي بك تجي يومي كي في لس بك أستاذ يخلاص بوتي زد لسنا زيادة أو يوم قرون يوم رسول أين تزدهم شرط فماذا تمضوا نعم مجلس يومي مجلس كيف لك إن شاء الله وردي مجلس نتوري سبعة وده عظم وده يردوه إن شاء الله إن شاء الله ده جشن عيد ميلاد النبي ده وزجوه مشن عيد ميلاد النبي زما صنع طول وجود النبي عليه الصلاة والسلام عليه إذا إن شاء الله تجاهل جانبي أمير فجرك جزما زندگی ما تقبل عمر ما شاء الله ما شاء الله سوق الناس كل الناس فجرك جزما زندگی ما النبي عليه الصلاة والسلام زندگی بھرانگی إذا إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله دون النبي عليه الصلاة والسلام جعل الذلة والصغار على من خالف أمره صوت زمان تبلیغ کے آپ سے زندگی رہی دیو سے زندگی رکھو اللہ بدی زندگی رکھیں سوچ نبی علیہ السلام والسلام زندگی کے آپ سے زندگی رہی نفقان زندگی انشاءاللہ نبی علیہ السلام زندگی کے آپ سے زندگی رہی کیا کریں انشاءاللہ ماتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیچ زمان بڑھانے کا حضر بانے زمان اللہ بشیوی زمان تفکر دوروں سے ضرور معافی ہوگا کیا کریں انشاءاللہ خدا مجلس یہ مجلس ان شاء الله نتيجة ان شاء الله تعظم